پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د لپاره کارکونکي وایي چې د قومي ډیټابیس رجسټریشن ادارې نادرا د اقدام هرکلی کوي چې د جنسي تیرو په پیښو کې د ککړو مجرمانو رجسټریشن کوي، خو په کار ده چې په ملک کې د جنسي تیرو د پیښو د مخنیوي لپاره قوانین په عمل کې راوستل شي. د ماشومانو د حقونو د لپاره کارکونکي عمران ټکر وایي چې دوی دغه غوښتنه کوله چې د ماشومانو سره د جنسي تیرو په پیښو کې ککړو کسانو رجسټریشن وشي، او په خبرو کې ویل چې په یورپ او لویدیځ کې په جنسي تیرو کې ککړو کسانو رجسټریشن کیږي او په هغو باندې په سکولونو، پارکونو، عام ترانسپورت او نوکرو پابندي وي. خو هلته او دلته فرق دا دی چې دلته ګامونه پورته کیږي او هغې ته دوام نه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې دوی تل غوښتنه کړې چې د جنسي تیرو د مخنیوي لپاره یو کوټلې تګلاره پکار ده. د یو ټویټ یا خبر ترخه ده نه، پکار ده چې کلک ګامونه پورته کړي شي او د دې ناوړه عمل مخنیوي وشي. د عمران ټکر په وینا د جنسي تیرو تعلق د پوهاوي او شعور بیدارۍ سره دی او د دې ناوړه عمل مخنیوي پکار دی. قانون په عمل کې راوستل او په جرم کې سزا ورکول پکار دی. خو نوموړي وایي چې په ټولنه کې په دې کار پکار دی چې په مطبوعات، ټولنیزو او مدني کچه په عمومي توګه د پوهاوي خوره کړی شي چې ماشوم په یو ځای کې خوندي نه، دا خلک د خپل ماشومان په خپل خوندي کړي چې بیا په تاڼو او عدالتونو نه ګرځي. نادرا په جنسي تیرو کې د ککړو کسانو د رجسټریشن د اقدام په اړه ویلي چې په کور، مدرسه، کالج یا تون کې یا چرته هم د ملازم ساتل وړاندې د یاد تن شناختی کارت نمبر په 2000 د پیغام په توګه ولېږي او معلومه کړه چې دغه تن جنسي مجرم خو نه دی. ویل شوي چې د نادرا دغه سرویس مقصد عام خلک او ادارې د جنسي مجرمانو په خصوصي توګه د ماشومان او ښځو د پاره د ممکنه خطر سبب ګرځېدو کسانو په اړه سمدستي معلومات ورکول دي. پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو د لپاره کارکونکي ادارې سایل ویان وقاص وایي چې دوی د حکومت دغه ګام هرکلی کوي ځکه چې د یاد ریکارډ جمع کولو سره به خلکو ته اساني وي چې د جنسي تیرو په پیښو کې ککړ کسان خلکو ته معلوم شي. د سایل ادارې تر مخه تیر کال په 2022 کې پاکستان کې په ماشومانو تشدد 4253 په ملکي ورځپاڼو کې ریپورت شوی چې پکې ماشومانو د جنسي تیرو تختولو په زوره ودونو پیښې شامل دي. ویل شوی چې تیر کال په ماشومانو تشدد په پیښو کې 30% اضافه شوې ده. سایل په خپل ریپورت کې ویلي چې تیر کال 2130 ماشومان د جنسي تیرو د پیښو ښکار شوي او 80 ماشومان د جنسي تیرو د پیښو وروسته وژل شوي دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400 پاکستان.